رحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی کہ یو نفس دا ساغشتو سیز بید اللہ دا حکم نا نشی مڑکے دے انسان چی مری دا اللہ پا حکم مری یو دویم پا مقررہ نیٹا مری دا پاکی نشتا چی دا اتفاقی مڑ شو دا اللہ پا کتاب کے اتفاقیات نشتا دا اللہ پاک یو نظام روان دے منتبہ یو شی اتفاقی خکاری خدا اللہ پاک دا طرف نے یو نظام روان دے واللہ دا غخپل نظام مطابق لگیا دے اللہ فیصلے کی کل یوم ہوا فی شأن مثال دا دے کہ یو زمیندار دے آغا فصلو کری پزمکہ کی جوار دا جوار چکل لگ لویشی نو دے لگیا دے گوڑ و تکی سبوٹی اوباسی و سپری دی چکم ناپوی انسان دے پلارا تیریگی نو آغا خلین چک چک اوباسی او دے زمیدار پوری خان دی چی خمقل دا سدی پری غٹ غٹ اوباسی و سپری دی دا سکے انپوی گی بیا چې دا جوار کله لږ غټ شي بیا پکې کوشش کوي چې ویښ کې نور بوټي دي نو هغه پرې کوي اوباسي کم چې نا تجربه کار انسان دی نو هغه اړکې خان دی چې دا څه قمقل دی یو خوا ورته سری اچوي خاورې اچوي بخور او بل خوا اوباسي دا ولې دا بعضې بوټي لرکې او چې بیا کله دا جوار پاخه شي وگیونی سینو دے لو کی دانا تجربہ کار بیا ہوئی چی قمقلا خواری دے و سراو کرو چی بوٹے کامیاب شنو پرے دے کر اگتا پتہ نشتا دتا دا جوارو دا گوڑ دا بوٹی استل او دا کٹکول دا یو دا زمیدار پوری خندا کئی او دا دتا یو ناشنا شیخ کاری لیکن دا زمیدار پا ذہن کی او نظام روان دے اوئی چی کل دا بوٹی دا جوارو زرغنشی نو دا دے گوٹ کے بدا دا بوٹی پرے کئے لرکے نو دے با ودا کئے او بیا دویم گوٹ کے باتے دا بوٹی تاوان نور کئی دا بل ور کئی باتے لرکے او بیا دریم گوٹ کے بیا دا والا بوٹی اس تاوان نور کئی دا نور با پرے کئے او چی کل کامیاب شی اس کا دی پرے نکنو سبا دا وگی ختمی گی او دا تبابش زمیدار ذہن کے یو نظام روان دے پاغے لگیا دے پوئے انسان چی وینو دا دیر خز زمیدار دے دا دیر خزر غناو کرو دا دیر جوار حاصل کر نا پوئے تاغشے زمیدار قمق الخکاری ولی بوٹی یو پریدی و بل کٹ کئی او چی کامیاب شو ولی لو کئی دق سے دا اللہ پاک پا علم کی دا اللہ یو نظام روان دے بعض معشوم بوٹے پر کوٹوالی کی پرے کی لکہ تجی سنگوٹ کیو داوالا بعض نمور گیڑا کی پرے کی لکہ زمیدار مخ کے نا دارو آچے چی دا بوٹے ڈوراو نخیجی اگا دا بوٹو دا ختمولا دارو آچے بعض معشوم پر کوٹی والی کی ملکی لکہ زمیدار چے پر کوٹی بوٹے والی بعض چی ظلمی شی پرے کی چی کامیاب شی لکہ زمیدار چے لو کئی دا مثال نور کوم دا اللہ دا فیصلو دا ساسو دا پوئی دا پارے یو خبر کوم دا غصی دا اللہ زمارون یو نظام چلے گی چالا اللہ پاک پا معشوموالی کے مر چالا پا زوانے کے مر چالا پا بڑاوالی کے مر او جن دا مرگ دا رب العالمین پلاس کی دے او دا اللہ پہ اختیار کی دے پدی وزبوں کا ایمان
او کدی کې یو انسان شک کوي دی به ایمان نه خارجي نو مونږ ته یو شی اتفاقی ښکاري خدا الله په کتاب کې اتفاقیات نشتا الله یو نظام روان کړی دی یو نظام بنی آدم نظام د آدم علیه السلام نه ول تر قیامت پورې څوک پیدا کوي څوک وجني چاله یو ټیم چاله بل کده سو خلق نه وجلې د ځمکه کې به خلق کم ځای ځای او چې مړی کې نو بل دنیا شروع شو د یو جون ما خام شو او د بل جون سبا شو مرگ جون د خدای په اختیار کې ټیم د الله په لاس کې چې کم ټیم رب العالمین مقرر کړی دی اذا جاء اجلهم لكل امه اجل زموږ د علماوی د امت اطلاق په یوم کېږي په دوم کېږي او په ډېروم کېږي ان ابراهیم کان امته هر کس له هر ډلې له یو خاص نیټه د اذا جاء اجلهم چې د دوی دا نیټه راشي امت نه جمع والے نو هم نسبت د جمع توشي نو دا طالبان وي تقسیم د احاد او په احادو کې چې نیټه پورا راشي د یو هر یو لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون دی باغ ټیمرینه مخکې والی کې دي شنه رستوالی کې دي زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جون څونه قیمتي زموږ جون قیمتي نه دی هغه قیمتي خیر د رسول الله مبارک په جون کې زمونږ بس جون دی الله پاک یو لک سلیریش زرا هغه خلق چې کوم خلقو په معاشره کې کومه غلطه نه کولې هغه د الله د رسول الله مبارک په برکت هغه استه جوړ کړي چې تر قیامت پورې دا غوي د خپې دوړي د څوک نشي رسېږي عقل خوې کې یو کال نور دنیا کې وی یو 2 کال یو 3 کال یو سلور نو ډېر نور خلق به مسلمانان شي په د مقدس مکه یو کافر نه وي پاتې لیکن الله وی زمان نظام کې بغوته نه بس 63 سال د رسول الله مبارک ټول ژوند 63 سال اسلامي دا انګریزي ته کم جوړيږي انګریزي چې حسابو کې شپېتون هم کم جوړيږي او رسول الله مبارک الله انبیاء د انبیاء مومن دي د انبیاء پلاران د انبیاء بچي سلور زامن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو خدا طاهر او طیب د یو کستمن درې دا سلور بچی د رسول الله مبارک دا غي په مخ کې لاړ او د اخیری بچی ابراهیم چې کله وفات کړي او صحابي فرمایي وی مونږ ته وی چې دوی ابراهیم له په خوا عربو کې بدا قانون چې بچی به پایلنه د پاره دیان ول ورکول غي به په ورکول په باندې کې چې ابو حوام خي او خپه مسکی عربیم خزدک وی چې دوی ابراهیم له چې ورغه دونه وته حضور پاک خوشاله چې روا به غشتو بویاو به کولاو به دونه وته خوشاله د درې ځامن مخ کې تللی بوی به کو کولاو به او یو ورځ وی جمعات کې ناس تو استاد راغی چې تاسو راشه الله رسول ابراهیم وفات کړي موږ ور سره شولا چې ماشوم یو تر اوچت کا د رسول الله مبارک په غیږ کې تلقې ده او روح ته لا ان القلب يحزن زړه خپکیږي زړه خپش رسول الله مبارک فرمایي او سترګي اوخ کې به ولا نقول الا ما يرضى به ربنا وخبر هغه کو چې زموږ رب سوي دي زموږ رب سوي انا لله وانا الیه راجعون انا لله دا نه چې د عمل صرف د خدای موږ ټول د الله یو او موږ ټول الله ته واپس کیږو پیشي به رب العالمین ته کیږي او یو ټکی رسول الله مبارک فرمایا ان علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم منستا په جدای غمجن یو ابراهیم منستا په جدای غمجن یو غم وی صحابه یو انت یا رسول الله ته هم جاړي تا خو جلانه منع کړی دا وی دا جبه جلانه منع کړی دا د گریوانونو سری کولو د مخ وهلو جلانه منع کړی دا د زړه کې رحم راشي نو سترګو نه خپل زمانو دا خبره مې په دې بنیاد وکړې یو سلور ورځې مخکې زما والده محترمه د دې دنیا نه لاړه او هغه وخت سره چې دا وفات شوه زه خو هغه وخت سره مې طبیعت ګډوډ و داسې حالات لږ بل طبیعت پې برابر نه خو ما ټولو ته مې دا ټکي ووایه چې انا لله و انا الیه راجعون
زما والده صاحب بیماره وه، د زړه بیماره وه، د زړه چې کوم هغه رګ چې هغه وینې ته سپلای کوي، وجود ته وینه سپلای کوي، هغه رګ یې بند و. او دوستان ډاکټران الحمدلله شته دي، د هغې په واسطه اسلام آباد FIC ته او دا نور هسپتالونو ته او ډاکټرانو ته هم ډېر په محبت ډاکټرانو وکته، ټولو وی اپریشن نه ده، د اپریشن به نه کوي، بالکل نه کوي. او د دې رګونه هم دننه کمزوري دي، که موږ د رګ په ذریعه د اپریشن کوو، موږ یېرېږو چې د رګ رانه کټ شي، نو بیا به دا وینه نه بندېږي د هغې، بس مه چېړئ. خو دا د زړه مریض چې که نه دا په ظاهر کې روغ که نه، دننه نه خو پته نه لګي، د وخته ټیم پته نه لګي، خو ظاهر کې روغي، نه ټوخی شته، نه زکام شته، نه شوګر شته، نه تبه شته، ټیک ټاک. دننه د زړه مریض دی، خو د بار نه خو ټیک ده که نه. ما د شپې مونږ ښه مزېدار ناستو، روټۍ وخوړه، مونځ یې وکړه، ما ورسره خوش طبیعتي مو وکړه، ما وی مور څنګه یې، ما ورته راسې وخندل، مې چې خوشحاله شي، مې نظره دی نه کوم نن خو ډېره ښه یې. نو ما غاښونو ته یې ګوتې کړې، غاښونه یې څو غاښ خوله کې نو وی ما د غاښونو ته وګوره، ما به څوک د نظره کړي. طبیعت ټیک و. او د شپې په 2:02 بجې د الله فیصله وه، اجاب ربه اذا دعا، ته به ویم اجابت ربها اذا دعاها، بس الله وبلله، خبره خلاصه شوه. زما زوی ورته ناست و، مې څه چلو شو، بس غږ یې نه کو، وی نه وی دا ټیک به شي که خیر بلډ پریشر ښکته پروتی دی، ټیک به شي. ما وی بس پریشر باندې پروتی دی، خو چې خپې والا تړلې نو زه پوه شم مې تاسو بس وی 15 منټه کې لاړه. زما دوست دی ډاکټر ریاض انور صاحب بل ورته راغلی و، د زړه سپیشلیسټ دی، د زړه هم او وسکولر د دې رګونو هم سپیشلیسټ دی، یوازې زړه نه دی، زړه کې دننه اصل د رګونو سپیشلیسټ. نو ما ته وایي چې زما مور زما مخکې وفات شوه، زما مور، ما سره مشینونه پراتو، دارو پراتو، ډاکټران موجود، بره ګوته ونیوه، خو به د الله فیصله نه وه. ما ورته څه وی، مې ډاکټر صاحب زما خو د ایمان دی، که لقمان حکیم صاحب مې وله راوسته وی نو مې د مرګ نه نشو بچ کولی. دلیل څه دی؟ هغه ځان بچ نه که ما به څه بچ. هغه ما ته وی بیا که دا ډاکټرۍ او په آلاتو بچ کېدی، ډاکټران ولې مړه کېدی؟ زما نو دا ایمان دی. خو صرف دومره ده چې هغه زړه چې دی نو دردمني والقلب یحزن، سترګو نه اوښکې ځي، او هغه دومره ده چې ان علی فراقها یا امه لمحزونون. مونږ وایو چې مورې مونږ ستا په جدایۍ غمجن یو، دا غیر اختیاري زړه له خامخا راځي. هغه خبرې د هغې یادېږي، ما ته نن هم کسان وي ته ناجوړه مې نه زه جوړه یم. الحمدلله زه الله دا سوال کوم چې رضا بالقدر، چې خدای ستا په تقدیر مونږ راضي یو، مونږ له به د استقامت راکړي. او مونږ خلکو ته وایو، نصیحت کوو، خلکو ته وایو، خو صرف د هغې خبرې، هغه د مینې خبرې. زما مور ډېره رحمدله ښځه وه، د دې محلې د خلکو ته، د دې محلې د دې بادرخیلو محلې، د دې سیزو د محلې، د مفتی آباد د دې خلکو ته پته دومره رحمدله ښځه. مونږ به چې پوه شو که مورې څنګه ای بچې چې تاسو ښه یې زه ښه یم، دا د هغې الفاظ چې تاسو ښه یې زه ښه یم. او په زندګۍ کې په ژوند کې د دې وال خو ډېره لویه خبره ده، د دې ستغه خبره مونږ نه ده اورېدلې. دا زه ژوند کې زما د نیکه خدمت یې کړی دی مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه، بې لوسه خدمت، پېشمني چای والا پخ کړی د کتابونه. دا خو د پښتنو د کور نه وه، امیانو د کور نه وه. نو ما ورته یو ځل مې تا هغې هغه ورته یو کتاب راوړه پلان کې، نو دې به له در راوړه، دا کتاب راوړه زه ګورم، دا به له راوړه. نو ما ورته تا دا کتابونه په څه پېژندل چې هغه به راته یادو؟ وایي ما وله کڅوړې جوړې کړې وې د ټوکړې، ما به په هغې پېژندل. ما ته به شیخ، ما ته شیخ پکې څه شی دی؟ شیخ راوړه. هغه به شیعة اللمعات د شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه د مشکات حاشیه د هغه به یې کتله کله. نو یو پکې شیخ و، یو پکې قاري و، د مولا علي قاري شرح مرقان، داسې بل کتاب، دا به علما راوړل. هغه خدمت یې کړی، بې لوسه کړی.
او قسم درته زه په دې خبر به وخورم جومات کې داسې چې زما نیکه ته یې خوشحاله تللی زما والد صاحب سخت مزاج او د محلې د خلکو ته پته د هغې بیلو څه خدمت کړی دی چې هغه ته خوشحاله ته تللی دی او الحمدلله ډېر عمر خدای ورکړه دا عمر د هغې دپاره ډېر و 80 کاله عمر ډېر شی دی الحمدلله کم و بیش او عبادت گزار هم و د خدای پاک فضل دی حج هم پې الله کړی و حج هم تللی ده الحمدلله نو زمونږ په غریبه غریبۍ کې هغې د نیازبینتوب ژوند تېر کړی دی بېګا هم زما خویندې ناستې وې مې هغې وې د نیازبینتوب ژوند یې تېر کړی په دې غریبه غریبۍ کې الحمدلله خو زما وروڼو بنیادي خبره تاسو ته دا کړم چې مور لوی نعمت ته قدر وکړئ چې د چا جم دی بس دا تاسو ته وایم چې د چا مور تلې ده که نه یو خو داسې مور چې په فالج پرته وي نو خلک خیر یې په دې کې وي چې وفات شي کړېږي که نه نو خلک وایي خدای دې پرې رحم وکړي هغه پلار چې هغه په فالج پروت وي هیمریج شوي یا داسې د کینسر مریض تکلیف یې وته نو دا وارثان بیا غواړي چې دا اوس وفات شي ولې دا نه چې ګنې مورې بدي شي کړېږي د هغه کړو ته ګوري یو هغه مور ده چې هغه د دې بیمارو سره نه یې ولاړه شي وفات شي زما وروڼو تاسو ټولو ته زه دا نن په دې د دې خپلې والدې د تعزیت په بنیاد تاسو زما دوستان یې زما وروڼو یې شاګردان یې مقتدیان یې او چې څوک اوري په بار ملکونو کې یو ځای بل دی دا پیغام تاسو له میسج در کوم دا ذهن کې واچوئ چې د چا مور جم دی وي نو قدر یې وکړئ ګورئ که د نه لاړه پړه به سوري شی پړه پړه به دی سوري راشي زما پړه چې زما د والدې غشې ولګي زه په دې زما ایمان دی چې الله فیصلې درست دي الله په خیر او شر پوهېږي موږ نه پوهېږو د ایمان دی چې په خپل ټیم مړه ده د ایمان دی چې دا یو سیکنډ نه شو رستو کېږي دا هم پې خوشحاله یم چې مرګ خدای داسې مرګ ورکړه چې داسې مرګ باچانو نه داسې جنازه وشوه الحمدلله په ډېر لږ وخت کې ما د شریعت مطابق کار وکړو تاسو هم داسې کوئ بڑی بنی سارا وے ما 9 بجے یادولې خو وی چېرې قبر نه تیارېږي نو لس موږ نه لکېده لیکن تاسو ولیده چې مقبره د خلکو نه ډکه او چا خبر کړل دا خلک په دې ګرمۍ کې او هر سړی په اخلاص راغلی دی دې ټولو خلکو له خو زه جنازو له نه یم تللی نه دعاګانو له تللی دا په اخلاص داسې مرګ داسې عزت خدای په هغې لپاره مرګ ورکړه علما او طالبان او عوام او د کلي او د مهرې او د ګرد و نوا خلکو چې کم عزت راکړه نو زه نشم ویلی زما د مور په قبر کې زما مور ته زما سترګې د مرګ نه پس اوچتې کړې دی خلک دومره عزت زما مور له خدای ورکړه او بیا پرونه نه پوره چې دنیا راوچلې ده او علماء کرام راغلل او د بونیر نه او د سوات نه او د دیر نه او د پیزو او کی مروت نه د علماء وفدونه راغلل هر قسم خلق راغلل او خلق واغه سوکل چې ما څومره شاګردان دي هر یو وی ما ولا ختم کړی دی یو ختم نه بشپګو شلو په 200 ماشومان ما قران ولا ویل څونه ختمونه شو یو کس رات نه وی دا زما شاګردان تا بیان اوري خوشحاليږي روزانه به یو ختم کو یو کس پرون یو پولیس والا یو سپی د مردان راغلی خپل خشتګي رواده قسم د تخرم د الله په ذات وجستا یقین راشي ما 74000 کرته کلمه طیبه ویلې ده 74000 مخکره مې شروع کړې و ما سوال دي توبه خل د محافظ عبدالسلام سوي یو لک په کور کې ختم شو د سورته د کلمه طیبه دا مونږ وبخلې ورته دا ختمونه ورته روان دي ادمه د مور له خدای ډېر عزت ډېر زیات عزت او تاسو ته پته نعت خوانان مداحین هر یو په اخلاص راځي نظمونه تلاوت قاریان په اخلاص تر د پرونه پورې دا تلاوتونه او دا خلق په محبت او په مینه راغلي دي لره لره زین قسم په خدای کما په جندل په اخلاص دا اخلاصي په بدل چې څوک دی هغه خدای لپاره نه د به بدل د دنیا رااله او دا دعاګانې د ما والدې ته وکړو د ما والدې له خدای په مرګ ډېر لوی عزت ورکړ زما د وفات نه پس خدای ډېر لوی عزت ورکړ او کو خدای مالم ایمان نصیب کو تاسو له خدای ایمان نصیب کی قیامت پر ورځ به زما
والدې ته چې تاسو مال کم عزت دي شاګردانو دوستانو راکنو زما سترګې بہت اوچتې لیکن زما رونو هر څه حق دي ډېر د برکت جوړ ډېر د عزت جوړ ډېر د عبادت جوړ په ژبه د خدای ذکر د شپې د سورۃ حشر آیتونه د ارس لاغي زما یقین دي چې الله با رحم کړي تمام رحم دلو او الرحمون يرحمهم الرحمن کوم انسان کې چې رحم رحمان پاغه رحم کوي ته هم د الله نه دا سوال کوو او تاسو به مزره امین وایي دا مامور کې رحم ډېر زیات ډېر رحم او ستا پیغمبر فرمایي الله چې بچا کې رحم دې په رحم ته ما په والد الله رحم او چې ستاسو د چا مې دی وفاتي پلاران هغه ټولو دې خدای رحم وکړي موږ ماشومان دې مندل وکړو نو هغه له خدای دې عزت ډېر لوی برکت ورکړي خو زمارونو دا زموږ ایمان دی چې همدغه ټیم نه زیاتېده نه کمېده خو څنګه رسول الله مبارک خپل بچي ته فرمایي ان علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم استا په جدای مونږ غمجن یو دا ټکي چې مونږ د خپل والدې په فراق غمجن یو ماړه سورې دې سورې زماړه سورې زماړه والدې خوږی خبره مين الفاظ ماته یادي خدا الله کار د خیر او د برکت موږ د الله نه الله په فیصلو خوشاله کوئی انسان دې دا څه خبره مې د خلې نه وتی چې هغه د شریعت موافق نه د الله د خوشاله نه د الله د خفقان تاسو په مخ کې د توبه او بس دا معافي غواړم موږ وایو چې زموږ الله خوشاله موږ به خوشاله زموږ رب خوشاله موږ به خوشاله زموږ لوی جون خو زموږ د الله سره دی د الګ جون د بچو سره دی د الګ جون د ورونو سره دی رشتہ دارانو سره لوی جون د چا سره الله سره دی چې الله خوشاله موږ خوشاله یا الله خوشاله دا پیغام د تاسو نه درکوم چې چانه مور خپای او دا ما دا بیان اور نن بځه مور به خوشاله وي پلار خپای خوشاله وي معافي بغواړه د مور نه دا غي په سختو به صبر کوي هغه کې بہت اثر یک دې معافي بغواړه د مور نه د پلار خپای پلار نه معافي بغواړه الجنت تحت اقدام الامهات د مور د قدم لاندې جنت ته او الاب خیر اوسط ابواب الجنه اي خيرها پلار د جنت بهترین دروازه ده نو د مور په الپ قدر پوي شي چې دا سلګي و یو دا نه لاړ شي او دا ته قبر ته ورکوزه کینو تا ته پته بوله زه تاسو ته قسمیان دا خبره کوم بدی ممبر ناشته چې دا سه بعض موقعو کې با زما ځل کې دار عالم کزه ځان ته دعا نکم زما مور ما ته دعا کوي یقین په خدای مې کزان ته دعا نکم پروا نشتا زما مور ما ته دعا کوي کور نه چې بچیو دي نو مور لپی اوچتی کی هغه پوری مور پریشان چې دا بچي کور ته نه راغلي هر مور وره زمانو هر مور داسې ده او لپی لپی دواګانې در پسې د مور در رسېږي زمونږه په هندوستان کې یو لوی عالم او یو بزرګ انسان تیر شوی دی خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه اجمیر شریف تاسو ټول نوم اوریدلی اوس خیر هندوستان ځان لدی په خوا هندو پاک نامه شران به ټول تل اجمیر شریف ته ډېر لوی سړی تیر شوی نو یو ځل یې مور نه پچا خپل چاپي کوله زور یې کو ما چې خپل والدې صاحب له چاپي چې تکوله کنه نو ما لاس په ونه وینا بچې ستړي بشي الله اکبر ما به زور کو نه بچې ستړي بشي سونه مزل دی کو کم نه رااله ستړي به داسې الحمدلله نو زمارونو چې زور یې کاونو دا مور ته معین الدین بچې خوشاله نه نن ډېر خوشاله نه وی مور ولې باندې خوشاله وی چې دا هندوستان مشرقي او د بنگلاديش په سفر تلو ما نو مورې یو ځای کې او یاد راځي بل ځای ولک راځي ولک کافران خدای زما په لاس مسلمانان
یو ځای کې اووه راځي بل ځای کې اویا لکه راځي اویا لکه بدعمله خدای پاک زما په لاس توبهګار کړل ما سره بیعت وکړه خوشحاله باندې نو مور ورته وی معین الدین دی کې ستا څه کمال دی دا زما کمال دی ټول عالم مو بزرګ مو وی مور دا براته نن خامخا وی چې ستا څه کمال دی ځکه شپې مارونه کړې پیاده مزلې ما وکړې گشتونه ما وکړل جمعات کې تقریرونه ما وکړل وعظونه ما خلکو ته وکړل دا ما ستړی شو ته کور ناسته او د زړه د درد تقریرونه او بیانونه ما خلکو ته وکړل لمې شین شو او ته د ما برکت دی مور ته معین الدین بچې او سو خبره ذهن کې واچوا وی دا ستا نه دی ځانه ما دا خدای فضل دی خو د ما برکت وی تا چې دا څومره خلکو د سرنن بیعت وکړو مسلمانان شو نیکان شو دا ستا د علم د برکت نه دا علم چې تا کړی دا ملغلره د نه جوړه کړی دا خدای جوړه کړی دا خو زما برکت ته چې ماشوم وې نو برقه په سر به په کوڅو کې در پسې زه ګرځېدم چې خدای زما بچې معین الدین لوپر نشي الله زما بچې ګنده نشي خدای زما بچې مدرسې ته تلې که نه تلې ته چې به ووتې لوبو ته ما نه پرېښې زه به لوپټه په سر برقه په سر په دې کوڅو کې در پسې ګرځېدم ما مدرسې ته بوته علم مې در باندې وکړ بیا مې مشایخو سره کېنولې تصوف ته دا ټول زما برکت دی وایه که نه که زما دا محنت نه وي نو ته به په لوپر به وي ماشوم ضایع شوی به وي برباد به وي وایه وی او مورې دا معنا دا نه چې دا ملغلره جوړه ده دا عالم نه نه جوړ دی دا بزرګ او دا خلق دله نه دا زما تربیت دې کړی دی چې ما نه وی کړی تا نه به لوپر جوړو ورشه د ډېرو خلکو بچي چې مور خیال نه یې ساتلی څوک پوډریان دي او څوک نشیان دي داسې ده که نه او دویمه وره دویمه دا وره بچې معین الدین چې ته د کور نه وځې نو زه مصلې ته وخېږم لپه لپه دواګانې در پسې روانې دي خدای دا ستا به زما بچې ستا په لاره کې وه ستا د دین دپاره خدای د ده په لاس و کافر مسلمانان خدای د ده په لاس و بدعمله نیکان کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکه وینا ده چې یو څو دعاګانې خدای قبلوي یو دعا د مور او پلار د بچي په حق کې ده معنا اشې لاړ پلارم لاړ او مورم لاړ تا لاړه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې کله مور وفات شوه نو اشرف علي ختم اشرف علي لاړ نو چا ورته وی صاحب دا دې څه وی ته خو جم دی وی نه اشرف علي لاړ وی څه مطلب شو را دې خبرې وی ګوره ما ته تاسو څوک مولوي صاحب وی څوک شیخ صاحب وی څوک پیر صاحب وی تاسو کې څوک داسې چې ما ته اشرف علي وی زما مور به ما ته وی اشرف علي دلته راشه اشرف علي دا کار وکړه اوس دا اشرف علي د لفظ د وینا زما مور وه مور لاړه اشرف علي لاړ دقسې زه ویم ما ته چې خلک اواز کوي څوک ملا صاحب وي څوک مولوي صاحب وي څوک شیخ صاحب وي څوک مفتی صاحب وي څوک قاري صاحب وي څوک ملا صاحب وي په نامه خو ما ته څوک نه وایي دا آواز به ما ته مور کوي ادریسا محمد ادریسا بابا ختم دا پلار او د مور دعاګانې دواړه لاړې ما د حج ته تلم کو عمرې ته تلم نو ما ته پلانکي ته دوا وکړو بچې ښه نو ما ته ورته کې که نه کې یو زه مې زه خو قسم په خدای د عبدت قسمیان ویم ما په دغه سفر کې به وی خدای زما مور چې څومره دعاګانې کوي قبولې کړي زما د مور د زړه ارمانونه پوره کړي بس ما هغه کوي که نه په هغې به مې حواله ورکوله هغه لاړه هغه قصه اوس نو معین الدین دویم دا چې زما لپه لپه دعاګانې در پسې در روانې دي او درېیمې ووره معین الدین ته وی زما کمال دی ته چې کله ماشوم وې او زما په غېږ کې پروت او ما پی در کول نو داسې وخت په ما نه دی تېر شوی چې تاله ما بې اودسه وخت کې پی در کړی دی ما به اودس وکړو نو ته ما سینې ته واچولې نو تا د اودس والا ښځې پیس کړي دي دونه ځکه خدای برکت تله درکړي وایه ستا برکت دی که زما زه خو هېڅ شی نه یم زه خو یو طالب غوندې شی یم زه خو یو چڼې حیثیت هم نه لرم
خو دا ظاهر کې چې دا کم ډول ډال د خدای په نسبت به وي کني خو ظاهر کې جا تاسو سوینه دا زما د باباجي مولانا شاه صاحب رحمت الله علیه زما د والد او زما د مور د دعاګانو نتیجه ده بس دوست په دې یریږم چې خدای مور خلاړه هغه دعا ختمه شوه هغه د قبولیت زما چې کم دعاګانې وي زما د مور هغه سلسله ما پسې بنده شوه اتمباو لګېده ما پسې او چې کله به زه ورغلم کېناستم او تاسو ته م ویم او د مور مخ ته به خوشحاله نظر وګورې ته مو خاندې هغه مو خاندي د یو حج ثواب تا ته میلاوي هغې نه محروم شو خیر و خلاص زما رڼو خلاصه د خبرې تاسو ته دا ویم ما نن بیان نه کو نه مې کولی شو مې د دې ملګرو سره بس یو دوه درې ټکي ویل تاسو ته دا درخواست کوم چې د چا مور او زما مور بیا لور د چا وده حاجی عبدالرحمن بابا لور وه چې هغه دېر څلوېښت کاله په حرمینو کې تېر کړي دي او په مدینه منوره کې به اعتکاف ته ناست دا لور به په دعا کې نه یاده کړې زه به یاد القسم په خدای ما ته به عبدالرحمن بابا جي حاجي صاحب رحمت الله علیه به ما ته وي بچې تا ته ډېرې دعاګانې نو مسجد ته کوي نو لور ته به نه کوي زما رڼو تاسو زما دا پیغام دی چې د چا هم میندې دي نو قدر یې وکړئ ښه چې ورشئ مسکۍ شئ ورته او هغه هم ځان ته مسکۍ کړئ نو مفتو کې به د حج ثواب وګټئ دعا ته اخلئ خفه کوئ ما او چې لاړ شئ مور د نه لاړه نو بیا به ته پته ولګي چې د ما غشې د ما په زړه لګي زړه مې سورې دی او که سورې نه دی نو الحمدلله دا ټول د خدای پاک د طرف نه فیصلې دي زه هغه خلک چې چا په جنازه کې شرکت وکړم د هغوی ډېره شکریه ادا کوم الله دې خوشحاله کړي الله دې په یو قدم اجرونه ورکړي او قبر او خدمت چې چا وکړ نو هم الله ته پته ده چې دومره دنیا وه چې په لپې خورې غورځول خدای پاک دې هغوی ما خو د چا قبر نه دی کنستی او نه زما بچی چا قبر کنستی شي خدای پاک دې هغوی له د اجرونه په دواړه جهانه ورکړي او تر اوسه پورې چې دا څومره دنیا تعزیت لرو چلیدله داسې خلک زه نه پېژنم په محبت راغلي دي او زمونږ بعضې وروڼه دي د دې کلي بعضې زما دوستان دي د هغوی بچي دي شاګردان د هغوی بچي چې دا بې لوسه خدمت وکړه دا درې څلور ورځې سهار نه ماسخوتنه پورې الله دې د غمونو نه وساتي الله دې خوشحاله کړي د ټولو زه شکریه ادا کوم چا مینه کړې د چا ټلیفون کراچۍ نه د یو ځای بل ځای نه غټو غټو علمو ټلیفونونه وکړل بار ملکونه دوبۍ سعودي له نه اوس هم ټلیفونونه وشو زه د ټولو شکریه ادا کوم زما اواز چې څوک اوري او ما ته ټلیفونونه کړي دي پیغامات یې رالیږلي دي د ټولو شکریه ادا کوم ټول له خدای اجرونه او برکتونه ورکړي څوک چې راغلي دي په یو یو قدم د خدای ټولو له اجر ورکړي خدای دې خوشحاله کړي او زما وروڼو یو خبره به وکړم چې د ستاسو د کړاو دپاره زه خوشحالېږم ستاسو د کړاو دپاره چې اسلامي تعزیت 3 ورځې وي 3 ورځې پرون پوره شوې دي او نن خو د جمعې ورځ به ناستې زموږ مقتدیان راځي نو دې نه پس زه چاله تکلیف ورکول نه غواړم هېڅوک دې دا تکلیف او کړو بالکل نه کوي بس دا دې کوي چې د ما والدې صاحبې ته د غایبانه دعا کوي که یو 3 ځله سورې اخلاص وایي او ثواب بخي دا به ډېره ښي بس دا د خوشحالۍ خبره ده او اوس هم چې څومره دوستان راغلي دي یو اجتماعي دعا به وکړو که خیر انشاءالله او زه تکلیف نه ورکوم انشاءالله دا ما ته قبول دی ما ته ټولې قبول دي که څوک راغلی دی هم قبول نه دی راغلی لکې همدردي رسوو در نه به دي راغلی هم ما ته قبول دی او زما وروڼو یو اخیري خبره کوم په دې شیرپاو کې د ما ډېر قریبي دوستانو دوه وروڼو ابرار حاجي صاحب او تحمیدیان حاجي صاحب دواړو وروڼو دوه ځان له کور جوړ کړ زه یې بوتلم چې بنیاد یې ښود چې کله تیاره وبویتلم وګوره چې تیار یې که بویتلم ډېرې پیسې پې ولګولې دا زما دا مې د ورور د حجره غټ کور داسې نیم کنال کې یا څه نیم کنال کې ځان له داسې رور له حجره لیکن یو ورور ما بل ورځ وفات شو نن یې دا پرون یې بل ورور وفات شو هېڅ پاتې نه شو یو مور ده او که څه خویندې وي دغه پاتې شو نور هر څه بند ختم بس الله ښه پوهېږي زموږ دلته اقبال حسین باچا صاحب د غزګي د هغه بچی اشفاق هم وفات شوی دی نن زموږ په دې 4 کې پلې محمود حاجي صاحب والد هم وفات شوی دی
دعا وکړئ چې الله پاک د ټولو مغفرت نصیب کړي. زمونږ په دغه کې په د کاټلنګ علاقه کې زمونږ یو ډېر لوی عالم دی، مفتی امداد الله صاحب دامت برکاتهم دارالعلوم نیو ټاون کې هلته کې مفتی دی او عالم دی. د هغې همشیره خور وفات شوې وه، شپږمه ورځ یوه بېګا امانت تعزیت ته راغلی دی. زما د والدې سره د ټولو الله آخر خوشحاله کړي، الله یې د قبر انوار نصیب کړي او الله تعالی درل خدایا دنیا کې خو به بیا هم سناسب زوی بالغ کې دي ستن به وایي مونږ خو اوس نشو رسېدی. الله زما والده دا ټول تعالی خدای درغلی دي. اوس یې ته مالې خدایا که څه تقصیرات غلطۍ دې شوي الله ته معاف کړي، الله معاف یې کړي، الله معاف یې کړي او الله قبر د ټولو قبرونو ده د جنت د باغچې وګرځي، قبرونه پرې رڼا کړي الله. د چا چې میندې مخکې وفات دي پلاران ټول د خدای وبخي، د ټولو د الله په قبرونو انوار نازل کړي او د ټولو په قبرونو کې د خدای رڼاګانې راولي او مونږ ته هم دعا کوي چې خدای صبر راکړي. د چا چې مړي وفات شوي دي پلاران میندې بچي ټولو د الله صبر ورکړي او چې څومره بیماران د الله د شفا ورکړي. څومره دوستان چې رالل زمونږ د والدې صاحب قبر کې خدمت وکړه، جنازه کې وکړه، تعزیت لره تر ننه پورې خدای په یو قدم اجر ورکړي، د لوړ شان مناسب اجر ورکړي، د خپل لوړ شان مناسب اجر ورکړي. مونږ بدل نشو ورکولی، ته وله بدل یې ورکړي. ډېرو دوستانو ټیلیفونونه کړي دي، میسیجونه را لېږلي دي، بار ملکونو کې دعاګانې کړي دي. الله د هغوی هم د هغې اجرونه برکتونه عافیتونه ورکړي. تاسو د الله ټول خوشحاله کړي. او زمونږ د محمد عمر کاکا انګور هم بل ورځ وفات شوي وه، هغې ته هم دعا کوي چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې وبخي. څومره مردګان دي خدای دې ټول وبخي. تاسو ټول د الله خوشحاله کړي. او زما ورونو چې د چا میندې جمدی دي خدای د خدمت توفیق د بچو نصیب کړي، پلاران جمدي دي د خدمت توفیق الله نصیب کړي او چې مړي قبرونو له ځای والا او دعا ورته کوي الله یې قبلوي. رب العالمین ته زمونږ نه راضي شي، خدای زمونږ ایمان نصیب کړي. خدای ستا هر کار د خیر دی، مونږ په خپل خیر او شر نه پوهېږو. مونږ نه خبرې داسې وتي چې هغه ستا د رضا مطابق نه دي، مونږ معافي غواړو، مونږ معاف کا، مونږ معاف کا، مونږ معاف کا. زما دا ټول مقتدیان دوستان دا چې لرې لرې ځای نه راغلي دي په یو یو قدم والا خدایه اجرونه برکتونه عافیتونه او خوشحالۍ ورکړي. آخر وخت کې په خولې دغه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.